بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترم علماء کرام، منګه د مبني بحث شروع کړو. په هغې کې منګه ضمایر او په ضمایرو کې بیا درې قسمه منګه وایي: ضمیر مرفوع منفصل، منصوب متصل او منصوب منفصل. اوس کو چېرې موږ دا طریقه وکړو چې مسلسل دا ضمیرونو دا بحث ماشوم دا ښیو د دې د ترکیب ورته کوو، نو دا به ماشوم باندې بوج هم شو، بلکې دا ضمایر چې دي دا یو شان دي، نو د ماشوم ذهن هغه شانتې راټینګول نه شو کولی. نو دا دوه ضمایر چونکې پاتې دي، خو دا به ورته لږ وروسته کو د دې په ځای باندې به ورته نن دا سبق چې کوم دی نو د څه ووایو؟ د اسم اشارې به ورته ووایو چې د اسم اشاره چونکې اسان هم ده، په دې په دې کې واړېږي راواړېږي، روز به ورسره په دې کې اجرا وکړو. نو د هغې نه بس چې ورته بیا د ضمایرو دا بحث شروع کړو، انشاءالله ورځې دي به چې کوم دی نو خو په اسانه باندې هغې کې وچلېږي. نو دې ته به وایي چې بچي ګوره اسم اشاره، اسم اشاره کوم دی نو به دوه قسمه د اسم اشاره کوي و اسم اشاره باغی ده، چونکې د هغې بحث به درې کې دولسریه جزء اول کې تېر شوي هم دی، هغه به ماشوم د هغې معنا هم په هغې کې کړی او لږه ډېره به هغه په هغې کې پېژندلي وي. دلته به ورسره تاسو صرف ترکیب وکړئ، ورته به یې ګوره بچي دا اسم اشاره چې کله ځان له راشي لکه هذا کتابون، هذا کتابون، نو دا هذا لومړنی خو ورسره تاسو دا اجرا وکړئ چې دا هذا چې کوم دی نو دا معرب دی که مبني دی؟ نو مبني دی. د مبني کوم قسم دی؟ اسم اشاره ده. په ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ مبتدا واقع شوی دی. کتابون ورسلی خبر دی ولا ترکیب به څه شي؟ مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. نو تاسو به ورته ووایئ چې بچي کوچرې دا اسم اشاره لکه هذا، هذان، هؤلاء، اولئک، تلک، ذالک، ذانک، دا کوچرې داسې راغله چې دې پسې شاته اسم کم دی او په هغې باندې الف لام نه وي، نو دا به بیا په ترکیب کې ډایرکټ موږ مبتدا جوړو. لکه هذا موږ مبتدا جوړه کړله او دا کتابون چې کوم دی نو دا مولا خبر کو، نو مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. خو که چېرې د دې اسم اشارې نه پس داسې اسم راغلی وه چې په هغه اسم باندې الف لام داخل شوي وو، لکه ګورئ هذا الکتاب، نو الکتاب باندې دلته الف لام راغلی دی، نو دا اسم اشاره چې کوم دی دا اوس په ترکیب کې موږ څه جوړوه؟ دا به موږ اسم اشاره جوړه کړو. هذا اسم اشاره، دا الکتاب والا مشار الیه جوړ کړو. نو ګورئ دا اسم اشاره او مشار الیه به موږ دا به مبتدا شي او دا قدیمون به والا خبر شي. نو په دې صورت کې ګوچرې اسم اشارې پسې الف لام والا اسم راغلو، نو دا به بیا موږ اسم اشاره او مشار الیه به رایوځای کوو، مبتدا به جوړو او وروسته چې ورپسې بیا څه راغلي وي لکه دلته قدیمون راغلی، نو دا به څه کو خبر به کوله. او دلته تاسو ګورئ هذا کلمون، نو هذا دا اوس موږ ډایرکټ مبتدا جوړه کړو. هذا مبتدا، کلمون ولا خبر، مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. او که چېرې په دې کلم باندې موږ الف لام داخل کړو یا دغه شانتې نور چې کوم دی نو الفاظ راغلل او په هغې باندې اسم اشارې پسې الف لام راغلی وو، نو بیا به دا اسم اشاره چې کوم دی نو ډایرکټ موږ مبتدا نه جوړو، بلکې دا به اسم اشاره شي او دا الکلم د الف لام والا اسم چې کوم دی دا به ورته مشار الیه شي. نو دا اسم اشاره او مشار الیه چې کوم دی دا موږ مبتدا جوړ کړو او دا وروسته چې ورپسې لکه نفیسون شو یا جدیدون شو یا داسې قسمه څه الفاظ ورپسې راغلي نو هغه به ورته څه کړو؟ هغه به ورته خبر کړو. نو اسم اشاره مشار الیه مبتدا، نفیسون والا خبر، مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. په دې طریقې سره کوم دی تسخیل النحو کې کوم ترکیبونه راغلي دي ماشوم به په هغې کې کوم دی نو څه کړو؟ وپېچلو پکې او دا ترکیبونه دا اجرا به چې کوم دی بیا به ورسره وکړو چې د اسم اشاره او مشار الیه دا چې کوم دی نو وپېژني.